بسم الله الرحمن الرحيم. په 9 تاریخه د انور د پریوتونه بعد د عرفات د میدان نه مزدلفې ته چې حاجیان را روان شي نو د ماښام لمونځ به په عرفات کې نه کوي. ټیک ده؟ که کوم حاجي د عرفات د میدان نه مزدلفې ته را ورسېدو د ماښام په ټیم کې د ماسخوتن ټیم لا نه و داخل شوی، دې مزدلفې ته را ورسېده نو هم به دې د ماښام لمونځ نه کوي. د ماښام لمونځ به په مزدلفه کې کوي او هلې به یې کوي چې کله د ماسخوتن ټیم داخل شي. د مزدلفې په میدان کې د ماښام لمونځ چې کوي نو که د شپې 10 بجې که 11 بجې که 12 بجې او که د شپې 2 بجې دی به په دې مانځه کې د قضا نیت نه کوي، دا لمونځ قضا کېږي نه. ها که چېرته دا لمونځونه ترېنه دومره ډېر شو چې دا شپه لاړه او د لوی اختر ورځ راوختله نو بیا د ماښام لمونځ هم قضا شو او د ماسخوتن لمونځ قضا شو، بیا به قضا راوړي. دا سوال دې ملګري وکړو چې د مزدلفې په میدان کې د ماښام لمونځ چې مونږ د شپې کوو نو دا خو قضا شوی دی، نه دا قضا کېږي نه، د قضا نیت به نه کوئ. ښه، دویم سوال که د چا په ذهن کې وي نو ودرېږي نمبر په نمبر باندې په ولاړه باندې کوئ. یو سوال ده چې اکثر بیانات تاسو وایي د زوال نه پس عرفات کې راځي او دا د ماښام د لمر د پرېوتو پورې نو که یو سړی د ماسپښین راونرسي د زوال د وخت مازدیګر راونرسي که مازدیګر نه یعنې ټیم خو شروع کېږي، د خبره صحیح ده، و د وقوف عرفات ټیم شروع کېږي کله؟ د زوال نه بعد. که یو حاجي د زوال نه مخکې راونه رسېدو د ماسپښین 2 بجې راورسېده نو هم صحیح ده. که د مازدیګر 5 بجې راورسېده نو هم صحیح ده. که د انور د پرېوتو نه 10 منټه وړاندې د مزدلفې د میدان ته رادننه شو نو هم فرض یې ادا شو او دم ورباندې هم نه اوړي. دیگه به خبر باندې که چېرته یو حاجي د عرفې په ورځ د ورځې م راونه رسېده او د اختر په شپه راغه، د اختر په شپه نو هم د حج وشو، فرض یې ادا شو. ځکه د وقوف عرفات وقت چې کوم سره حج ادا کېږي د 9 تاریخ د زوال نه راواله د لوی اختر د سهار د راختو پورې دي. ما درته
هلته کې مسله کړې وه مدرسه کې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د حج ډېر زیات خیال ساتي. د حج په ورځو کې د مینا او د مکې اسپیټالونه د بیمارانو نه ډکي، نو اکثر بیماران داسي چې په اسپیټال کې پراته او په نهمه ورځ د شپې د حکومت د طرفه دا ترتیب دی چې هغې باندې د حج احرام وتړي، نیت ور باندې وکړي او بیا په امبولینس کې د شپې راوړي د عرفات میدان ته، لادن کې د لسوتو منټو دپاره وقوف عرفات وشي او بیا اسپیټال ته بوځي، بیا چې کله روغ شي بیا ورپسې طواف زیارت وکړي. مسله پوه شوې چې که داسې خو څوک نه کوي، خو انسان دی کمزوری دی، یو حاجی بیلاری شو، بے ترتیبه شو، ناجوړه شو او د مازیګره پورې د عرفات دی میدان ته را ورسېد، مازیګر را ورسېدو نو هم د وقوف عرفات وشو، که په شپه کې را ورسېده هم چې د حج کوم اهم رکن او اهمه فریضه ده هغه ادا شوه. ښه بل سوال مناسب تاسو څنګه وویل چې د حرام په حالت کې کتابه زیارت کول د بیماریانو بغیر کولی شي او کنه ګوره یو حاجي رمی هم وکړله، قرباني هم وشوه او سره هم وخوړلو او احرام لا نه دی کوش کړي او په احرام کې را و طواف زیارت یو کو نو جایز ده، هیڅ خبره پکې نشته. خبره باندې پوښي بیماریانو او د حرام بغیر صحیح شو. کا یو حاجی رمی وکړله سره نه دی خریلې، قرباني لا نه ده کړې او دی راځي طواف زیارت کوي، نو چې څه عذر نه خو نه دی پکار، یا عذر نه دی پکار، خو که عذري نو رمی قرباني سر خریل دی کې ترتیب واجب دی او د دې دریو وړو کارونو او د طواف زیارت ترمنځ ترتیب سنت دی، دا واجب نه دی. نو که کوم حاجی بغیر د عذر نه هم څه عذر نه او قرباني کې لا ډېر ټیم د قرباني انتظار یې ونه کړ، د سر د خریلو انتظار یې ونه کړ او ډایرکټ راغو طواف زیارت وکړلو په احرام کې، نو هم د قرباني نه وړي او که زنانه ورسره بیا خو په کار شي بیا خو ګناه پکې نشته. البته طواف زیارت چې په احرام کې کوي بیا به دې په دغه طواف کې استباع کوي، وګما اما ښکاره کوي او په لومړنو دریو شکرونو کې به رمل هم کوي، ځکه چې د دې نه پس ده صفا مروه ده. خجیبل دا باندې خبرې خوشته دي، خو دا ما رالاندې ځکه کړې چې بیا چې دغه کېږي دا ښه سوال دی. ګوره دا اولې ورځې د اختر په ورځ باندې صرف د مونږ تاسو ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه د دې رمې ده، نو د دې جایز ټیم شروع کیږي د صبح صادق نه، خبره ځان پوهیږي د صبح صادق نه د 11 تاریخ د سهار د راختو پورې د اختر د ورځې د صبح صادق نه د 11 ورځې د صبح صادق د راختو پورې دا د اولې ورځې د شیطان د ایشتو
ټیم دی ټیک شو په دغه ټیم کې چې په کم ټیم کې چې وویشتلو نو واجب عملي پوره شو واجب عملي څه شو پوره شو اوس دغه 24 غنټې ټیم دا بیا په دریو حصو کې تقسیم دي یو پکې مکروه وخت دی یو پکې مستحب وخت دی او یو پکې مباح وخت دی خبر باندې پوښتنه اول ورځ د نور د زوال نه راواله د نور د زوال نه د نور د پریوتو پورې انا خدای بګه د نور د زوال نه د مازیګر پورې د نور د زوال نه دای مستحب ټیم دی د نور د زوال نه د مازیګر پورې کم ټیم دی مستحب او د مازیګر نه والا د نور د پریوتو پورې دای مباح ټیم دی او د نور د پریوتو نه راواله د سهار د راختو پورې په دې شپه کې دای مکروه ټیم دی صحیح شو او د لوی اختر د ورځې د صبح صادق د راختو نه د نور د راختو پورې دا هم څه دی مکروه وخت دی دا دوه پکې مکروه وختونه شو دا یو پکې مستحب وخت شو او دا یو پکې څه شو مباح وخت شو کم ټینګ کې دي چې وشتلو واجب هم ادا شو او دم هم در باندې نه اوري ها البته چې د 11 ورځې سحر را وختو او د دې وخت پورې چا د اولي ورځې شیطان ونه یشتلو اوس په د باندې دم ووري څو باندې ووري دم او د دم مطلب دا وی چې د داسې یو جرم وکړلو چې د دې جرم په عوض کې په د باندې ګډ او یا چینه قرباني کول واجب شو دې ته دم وي نو مثلا باندې ځان پوهیږه که په اوله ورځ چا د ورځې شیطان ونیسته د شپې شیطان ونیسته د اختر ورځ هم تېره شوه او د 11 تاریخ شپه هم څه شوه تېره شوه او سبا راوختلو نو په دې دویمه ورځ باندې خو به یو دی دم خو به ورکوي دم به ورکوي او په 11 تاریخ باندې به د هغه شیطان بیا دی په 14 کانو باندې یو به قضا وي د اولې ورځې د اوکاني او د اوکاني به د 11 ورځې خجیبل ګوره دا مې درته مخکې ویلي وو چې څنګه دی د حج او د عمرې احرام کمپلیټ کړو مکمل دی کړو چې کوم ترتیب مې درته ذکر کړی تلبیه دی وي اوس پتا باندې ډېر هغه کارونه چې د حج او د عمرې د نیت نه وړاندې در دپاره حلال اوس هغه در باندې حرام شو د احرام ته احرام امزکه وي احرام یو شی بسان حرامول نو ډیر کم کارونه د نارینه د بار سر بربندول سدي حلال دي خو چې احرام دې تړلی خدای بګه د نارینه د بار د سر پټول جایز دي ټوپۍ بسره پټکې بسره ارسج بسره خو چې احرام دې او تړلو نو اوس د نارینه د بار سر پټول شو حرام د زنانه د پاره مخ خکاره کول دا بغیر د احرام نه حرام دي پرده وکړي او کومې زنانه چې احرام وتړلو نو دی به اوس مخ کاره کوي مخ به نه پټي دغه خبره باندې مخ به هم نه پټي او پرده به هم کوي نو تاسو وایي دا به دواړه څنګه کېږي نو مثلا مې درته مخکې وویل چې که
هغه ټوپۍ چې کومه ملاویږي هغه مخې ده پټې او د هغې د پاسه کپړه راځوړنده شي هغه ټوپۍ به په سر کړي او هغې باندې به نرۍ کپړه راځوړنده کړي نو دا کپړه به د مخ نه یو 3 ګوتې اخوي نو چې کپړه په مخ نه ده لګېدلې نو مخ نه دی پټ دیگه خبر باندې او چې مخ ته پرده ځوړنده کپړه ځوړنده نو پرده هم ده اوس که په طلوع راتلو کې خوځېدو را خوځېدو کې یا په هوا سره دا پرده د مخ سره لګي را لګي نو دې کې څه ګناه نشته خو البته چې په سیټ باندې ډډه ولګئ او یا سمري بیا به دا پرده د مخ نه هغه کې چې بیا په مخ باندې را پریوسي دغه رنګې محرم به د احرام په حالت کې خوشبو نه لګي خوشبودار صابون به نه استعمالي خوشبودار شیمپو به نه استعمالي خوشبودار ټیوب پیسټ به نه استعمالي محرم د احرام په حالت کې نوکونه نه کټ کوي محرم د احرام په حالت کې برید یا ترخونه نه خري محرم د احرام په حالت کې داس جرابي او یا دستانی نه اچي حکم محرم نارینه زنانه جرابي ما اچولی شي دستانی اچولی شي محرم د احرام په حالت کې داسې بوټا سپلای سیندل نه بخپو کوي چې دا دواړه گیټ کی او د دې قدم د پاسه چې کوم موړه اډو کې دي دا پکې پټ شي دا باندې استعمال چې کله او داس کوي خلال به په مزه مزه کوي مسه به په مزه مزه کوي خار خو لګي ځان کوي نو په مزه مزه باندې زور نه لیکن مسله دا ده چې 24 غنټو کې په یو شو روز کې خامخا وخته پریوزي ګیره پریوزي سر نه پریوزي ګرولو وخت پریوزي نو بیا مسله دا ده چې حج دې وکړلو نو یو 15-20 ریال د صدقې په نیت په دې نیت ورکا چې د احرام په حاله کې کوم وخت زمانه پریودي دا د هغې صدقه شو بله مسله دا مې درته وویل ګوره احرام که بالمازه کېږي او که نه بالمازه کېږي احرام بیا بدلولی شي بیا به یې څه کولی شي بدلولی شي پېښور کې د احرام وتړلو جده کې دې بدل کړو جده کې یې وتړلو په مکه کې بدل کړو هېڅ قباحت هېڅ ګناه پکې نشته نعوذ بالله غسلخانې ته ننوتې صادر دې م لرې کړه لنګ دې م لرې کړه بلکل بربند شوې نو هم احرام باندې سفر کړه نه پرېوځي د احرام په حالت کې د یخو په نیت لامبلې ام شي جدي ایرپورټ کې غسلخانې ته ننوتلې صادرونو دې کوله وکړه او د بمبې د لاندې ودرېدې او بمبه دې په ځانه پرېښو ودې لامبل په ساده اوبو باندې نجایز ده څه ګناه پکې نشته دي بلکې بعضې ځایونو کې لامبل مستحب دي د وقوف عرفات دپاره لامبل مستحب دي د وقوف مزدلفې دپاره لامبل مستحب او احرام پکې کېبی خو هلته کې لامبل چېرته کېږي ښه جي بله خبره یو خبره کې هغه راځي تاسو وی چې میدان عرفات کې کوم ماسپخین او مازیګر موږ یو ځای کې هغه تاسو په څو کې بیا په خیمه کې کوي هغه به جدا کوي او خپل او نه باره کې نو څه شو کنه ګوره دا خو ځان یو مسله د غي تفصيلات دي کنه یعنی زمونږ د احناف مسلک دا دي چې د عرفه په ورځ باندې با د دواړه منځونه چې کې د هغې د برسه شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې حکومت وقت د حج دپاره کوم امام مقرر کړي په هغه امام پسې چې دا دواړه منځونه کې نه یو ځای به کې او چې په هغه امام پسې نه کې خپلو خیمو کې بیا به دواړه منځونه په خپل کیم کې به کوي نو دا پکې شرط دی ځکه مې دا درته ووي همدغه شي که نه دا ترتیبي ما 11 بجې 12 بجې حاجیان ټول را پاسېږي او د سونه تازه کي څو غسل وکړي ټیم یې ټاکلي چې هلکه په دې ټیم کې به جمع ودرېږي
بیا اذان وشي بیا د ماسپښین جمع وشي بیا خپل اذکار تلاوتونه منځونه دعاګانې شروع شي او اعلان وشي چې په دې ټیم کې به د مازدیګر مونځ کوي بیا حاجیان راغون شي علي طواف زیارت شو کوي یا بس سایکو او کنه د طواف نه سر خو مخکې نه خړېلې دي سر خو چې قرباني وکړه او یې خړېلو اوس طواف زیارت ته چې راځي جامو کې به طواف هم وکړي او دا غینه بس صفا مروه هم وکړي بس حج مکمل شو بیا دوباره بیا سر خړېل نشته اجي یو منټ دا السلام علیکم بیرات ګوره چې په 12 تاریخ باندې دي جمرات وېشتل نو حج دې مکمل شو په 10 تاریخ باندې شیطان یشتل په 11 تاریخ باندې او په 12 تاریخ دا درې وړ واجب دي خبر باندې پوښتنه کدا درې وړ درنه پاتې شو نه په اوله ورځ چې شیطان وېشته نه په دویمه ورځ او نه په دریمه ورځ نو هم قرباني یو دم دي خبر باندې پوښتنه کبه دا درې ورځو کې یو ورځ دو ورځې وېشته او یو ورځ پاتې شو هم قرباني یو دم دي سره باندې پوښتنه باقی پاتې شو د 11 ورځ په 12 تاریخ چې کوم حاجیان د نور د پریوتونه وړاندې د مینا د حدودونو راووتل نو بیا د 14 د باري اساریدل نشته او کپ 12 تاریخ د نور د پریوتو پوری د مینا په حدودو کې کوم حاجی اسار شو اوس دې کده مینا د حدودونو راوزی نو دا ورته بار مکروه دي دم پینیشته دي خوشري مکروه دي بیا په کار دا چې دی 14 ته شي یسار شي او په 14 تاریخ باندې رمیو کې او بیا راشي په 14 تاریخ چې شپه دی په مینا کې تیر کړه او سحر در باندې را اوختلو په مینا کې نبی د 14 ورځې درې ور شیطانان اشتل در باندې هم واجب شو چې د 14 ورځې سحر د مینا په حدودو کې بچاره اوختلو نبی په هغه باندې د 14 تاریخ رمیم څه شو واجب شو سلو کې نیم فیصد حاجیان داسي چې کوم زاړه حاجیان یو د ترتیب نه خبري هغه ایثار شي او اکثر ایثاریږي په مسجد خیف کې مینا کې د جمرات او سره چې کوم تاریخي جمعه دي غټ جمعه دي او ټول جمعه د کې حاجیان لاندې باندې پراتی وي د خپل خدوزي به کې نه میوي چې څنګه چې په لاس باندې ناس دي او دا ټول شپتیر کې په دې غرض چې سبب ایثاریږي مو د دې رسم ربي بکومه بیا بسم په دې رسم تاریخ هم فکر خدا دا چې په دې رسم تاریخ هم بیا د زواله پوری ایثار شي او د زواله پس دا دریوړه شیطانانو دي لیکن بیا هم د امام ابو حنیفه رحمه الله یو قول یو روایت دا دی چې په دې رسم تاریخ چا د زواله وړاندې نه شیطانان وېستل نو هم جایز ده د مربانی نه ونی نو په دې عمل کولای شي بل سوال طواف ودا واجب زنانه د بیمار طواف زیارت فرض دی کله هغه نه وړاندې بیماری رااله نو که زنانه جاری او که خاندي تاوان د بغاړک دی تقریبا د بغاړک دی او اساریږي با بیماری چې کله پاک شي هفته پسې دوه درې ورځې پسې سلور ورځې پسې په ساده اوبو باندې به غسل وکړي او بیا براشي طواف زیارت به بیا براشي ټیکټ ورستو کوي خدای مکه که طواف زیارت اونکه همدغه سی وطن تراغله نو د ښځې او د خاوند میلاوېدل حرام دي بیا به ځي مکې ته ویزه به لګوي او راځي به طواف زیارت وکړي البته خپل خاوند به حلالي لکن سړی باقي پاتې شو طواف واجب طواف رخصت که د هغې نه ونه د کومې انسانانه بیماري راغله نو طواف رخصت ورته معاف دي هیڅ ګناه پکې نشته بس پې کو بل غځې باندې صحیح یو سړی مدینې ته ځي
هم توفي هذا هو في اخره ګوره مدینه منورې ته دوه قسمه حاجیان دي یو هغه حاجیان دي چې په منځ کې لاړ شي مدینې ته لاړ شي او بیا راځي د حج نه وړاندې پوه شو که نه هغوی باندې خو مدینې ته د تلو په وخت کې طواف رخصته نشته ځکه دی خلکو بیا راځي او دویم قسم هغه حاجیان چې د حج نه بعد ځي مدینې ته او چې د حج نه بعد مدینې ته لاړ شي بیا د مدینې نه واپس خپل وطن ته راځي د هغوی بیا چې کله مدینې ته ځي نو دغه وخت به طواف رخصت کوي طواف قدوم په تاسو باندې نشته دی بس اصل ما مستلک یو سار مستلک په حج کې طواف زیارت فرض دی او طواف رخصت پکې واجب دی او طواف قدوم سنت مؤکد دی طواف قدوم خو ما درته مخکې ویلو چې درې قسمه حج دی یو حج قران او بل حج افراد او بل حج تمتع طواف قدوم په هغه حج باندې دی چې هغه حج قران کوي طواف قدوم په هغه حج باندې دی چې هغه حج افراد کوي کوم حاجیان چې حج تمتع کوي لا خو پته نه لګي خبره سوالنده ده خو الله ته سوال وکړي چې الله پاکي حل کی کلام ملیکل و نصیب اولارو زموږ تاسو د ټول حج به خيري حج تمتعي او په تمتع کون کی حاجی باندې طواف قدوم نشته حج الطواف دوران کې بهر وخت حج شرط ده بالکل احمد ته وی هر چکر کې استلام دی او هر طواف کې که په احرام کې که بغیر د احرام نه فرضي که واجبي که سنتي که مستحبي طواف کې به استلام کې او هر چکر کې به کې زه په هوټل کې مثال خبره هم نو وتاړم مولانا باندې کوم طواف دا جایز دي کړی سعودي حکومت باندې کړی جامع دا بل مسله کوي او دا مسله کې وسلانجي دي خبر ډېر په جمعه د سعودي حکومت پابندي لګولې ده مطاف کې په خوا خو مزيوي هغه مزي مونږ کړی دی الله دې قبولي پیګه پوه خبر کړ تاسو دې الله دې نصیب د ماجګر مازه پس به اس پابندي نه وا پروژه کې به هم نه وا او د ماجګر د ماخام تر منځ 3 غنټې په کوم 3 غنټې ټیمي نو بس مطاف کې بلکې طواف مو کړ بیا به اوس کینه سره 7 منټه ستړي بشو بیا مو طواف شروع کو روزه ماته به پروژه کې به مطاف کې به کول اوس اخیسي ختم شو اوس د کرونا نه بعد دا پابندي ولګیدا چې بغیر احرام نه به مطاف ته دنه حاجه نزي احرام به تړینو زیبا خبر ما موږ یعنی مطلب دا دی چې صرف د عمره کول ولا بزي نور بنسي دا د حکومت پابندي اوس مسله دا ده بعضی ملګری صبرېږي نه څه چلوږي اسی په دروغ باندې سوږي احرام وتړي او ډیر ملګری اوس موږ روزه کې یو سړي دا چل کړه ولانه پنسي ټولې د ساده نه لاندې راوتی وشو کنه نو پردو کې محبوس دي قمیصي محبوس دي خو صادرې د ځان نسي راته وکړي او بیا په مطاف کې مې ګوره ته وکړي دغه مطاف کې مې کا خو کې کنه پولیس ولا بیرانی شي به بهر کوي نو د ارش خپل رائے دا چې کوم لولو علما دي مشران او تجربه کار او پرهیزګار هغه وایي چې دا شی ناجایز دي دا منه دي حج او عبادت د خپل خواهش پوره کول نوم نه دی دا د الله او د الله رسول حکم من خبر باندې پوښتنه کنه ګوره چې ساده دې راته وکړي نو پولیس والا ته د ځان څخه کار کوي چې ما زه څه کوم عمره کوم اته عمره نه کی دا دوکه شو یګم خبر باندې او هغه بدل اکثر پولیس والا عمره نو ته او نو دروغ دی مو بل هغه پابندي بری بنیاد لګولې ده چې عمره کوم کوته سہولتي نو پاغي باندې غنګونم جوړ کړ هغه دې تکلیف مو رسول سلورم دا چې د هغه ملک د هر حکم اطاعت پتا باندې سړي واجب دي ته خو پاسپورت کې خو چې دې پته ولي چې ټابه درته نه لګي ته خو تیر
هلته کې خو په قطارونو کې ولاړې او دلته کې او باقي پاتې شو دا خبره اسانه خبره چې پولیس یې ارزي کې نو سي پولیس نو باندې وخت کې موږ په خپل باندې چې ورځو په ورشه احرام تر بیا راشه هغه دې ته طریقه مو هغه نو دا خبره صحیح نه ده بس پاستا وګوره په پاستا باندې ونی مګنټه لګي او پلان ته باندې 100 منټه لګي خبر باندې پوښښ کنه نو او مسله دا ده چې طواف کې یو قدم اوچته الله یو نیکی درکړي یو ګناري معاف کړي یو مرتبه دی اوچته نو چې ته 2-3 میله تورا توشي نو څومره قدمونه به څومره بستړی شي خبر باندې پوښښ کیږي نو مونږ په خپل دا ترتیب تر اوسه پورې مونږ چیرته نه دی کړی چې په دروغ احرام را توکړي او دنه ورغلی پاس پرانه کې طواف کو او هغه طواف باندې یو نیمه غنټه لګي چې طریقې سره کې خو هر کشا وکړو نو صدم دم غیر ور باندې نشته یا غزال خبره ده یو کال موسی یو حدیث او خاره او خصم اجدار سره اوروله مرسو چې قتل ورسره به احرام تړلې هغه زه روزانه عمره کوم نو د بلډینګ نه به نیت وکړو د عمرې او بیا بلاړو طواف او سعی به کوي د عمره مې وکړه دا خو ځان له خبرې دي ځان به پوهه کې د دې لپاره بل څه خبره ګوره په حرم شریف کې یو مونږ چې ځان لکې نه یو په لکه دي او چې په جمع سره کې نو ویش لاکه دي خبره پوه شوه نو چې کله در نمونځ بې جمع شو نو 2-3 ملګري نور وګوره او یو کس ته وایي ته مخکې شه او زه به در پسې جمع دویمه جمع وکړه نو ټیک ده د لومړنۍ جمعې ثواب خو ډېر دی چې ځکه جمع کې څومره خلک ډېرې ثوابي ډېرې خو چې تا مونځ 2 کسانو په جمع وکړو په خپله دا ترتیب دی کله مونځ رانه مخکې روسو شي بیا درې څلور کسان راغونډ شو حرم کې یو طرف ته ودرېږي جمع دا خلک مسجد نبوي کې هم نه څلوېښت مونځونه په جمع سره کول دي نو که یو مونځ په مسجد نبوي کې درنه بې جمع شو نو 2-3 ملګري را جمع شي او یو اړخ ته ودرېږي هېڅ پابندي نشته ځان له جمع وکړه بیا چې کوم حاجیان مقیمي نه هغه به پوره مونځ کوي او چې کوم مسافري هغه به 2 رکعاته کوي د پېښور نه چې روان شي جدي پورې مسافري د جدي نه مکې نه مدینې ته ځي مدینې نه مکې ته راځي په دې لاره کې مسافري مدینې کې 8 ورځې مسافري او باقي پاتې شو په مکه مکرمه کې چې مسلسل د 15 ورځې تیرې کړې او د تیرولو نیت کړی نو مقیمي او که د 15 ورځې نه مخکې مثلا نن چې کوم جهاز راړو په تور مثال مکې مکرمه ته ورسېد او هغې نه دا وویل شي چې وایي 8 ورځې بس به بیا ځو چېرته مدینې ته نو دا 8 ورځې پورې دا حاجیان په مکه کې اوسه دي مسافر دي نو که د حرم په امام پسې مونځ کوي پوره مونځ کوي اګه ځان خپله جمع کوي بیا به 2 رکعاته کوي زنانه سره وي مولانا صاحب او کله پیدل چې کوم سفر دی نو هغه باره کې تاسو تفصیل بیان کړئ او بیا داسې مختلفه کې ته مشکل زنانه سره وي هغه سره طریقې کار هغه طریقې کار دی زنانه هم پرته دي ته هم ملاس دي قیامتي د قیامت منظري خلک یو بل نه خبر ګډوډ پراتی خبر چا د خیالي او اکثر زنانه چې کوم بوډاګانی او یا کمزوري او یا زناني نو د حج ګروپ والا اکثر هر یو ګروپ ته د عرفات نه مزدلفې ته د راتلو لپاره په خوارو ورته یو بس ملاویږي زیاتې ملاویږي او حاجیان ورسره سل یو نیم سل کساني نو ټول خو به بس کې نه راځي بیا ګروپ والا دا ترتیب جوړ کړي چې بوډاګان زنانه او کمزوري راځي مشه هغه بس وخیږي او چې کوم نوجوانان یا ځوانان هغه پیدل روان شي دا ترتیب کپڑا سا مخ دی پټ کو سر دی پټ کو نیمه غنټي اته غنټي لس غنټي د 12 غنټو نه کم
یعنی 11 غنټو پورې دې چې مخ پټ کړو نو بیا در باندې د صدقه الفطر چې څومره قیمت دی هغه در باندې لازمي او چې کوم حاجی مسلسل 12 غنټې سر پر ساتلیو یا مخ پر ساتلیو نو بیا په هغه باندې دم اوري چې د 12 غنټو نه کمی بیا صدقه الفطر د 102 کیلو د غنم چې کوم قیمت دی هغه به ورکړي باقي جاز کې بعضې وخت سړي خیال نه په سر صدر راته وکړي بلکې سور باندې غوږي کې هغې کې څه ګناه نشته چشمې اچولی شي او دغه ګړۍ پلاس کولی شي او د زنانه هر قسمه کالي استعمالولی شي هغه هر دې دا قرباني وسه حساب سره به څه کوي او اته قرباني کم حاجیان چې مقیم شول هلته مسلسل 15 ورځې د مکې په ښار کې ورباندې راغلي او په دې دوران کې ورباندې دی اختر هم راغله او دی مقیم دی او پیسې ورسره دومره شته ریالونه دومره ورسره شته چې دی د حج قرباني هم کولی شي او د اختر قرباني هم کولی شي په ده باندې 2 قربانیانې دي یو د حج قرباني ده او بله ده اختر قرباني ده د حج په قرباني کې به د حج نیت کې ګورې د اختر د قرباني نیت به پکې نه کې باقي بعد شو د حج د اختر قرباني اوس تا خوښه ده چې په خپل وطن کې زوی ته ورور ته نوسي ته ټلیفون وکړي چې بهي زما د طرفه هم قرباني وکړه یا اکثرو حاجیانو د تلو په وخت کې وینا کړي چې بهي زما قرباني وکړي او که د کوم حاجي نه پیسې غلا شوې ښه مالداره دي وطن کې مالداره دي او حج کې پیسې دي چې دا چا ووالې او حج یې وکړه او د ده سره دومره روپۍ نه شوې پاتې چې دی به د حج قرباني وکړي بیا په هغه باندې لس روجي دي څو روجي دي باندې لس روجي دي بیا د هغه قرباني په ځای باندې بیا لس روجي نشي 3 ورځې د حج نه وړاندې او دا باقي 2 ورځې د حج نه وروسته دعا به وکړو زه وایم زنانه د حدود ده څه شي احرام حالت ګوره ما درته وایي زنانه اکثر غلطي کوي دا په دې خبرې ډېر یو غلطي خو دا کوي چې د اسکاف وتړي نو هغې دا خیال چې دا اسکاف دا زما احرام دی نو نه یې کولاوي اړو کولاوي یې نه او که کولاوي کېږي بیا نورې زنانه ورته وایي احرام نه مات دا اسکاف دا احرام نه دی دا صرف اوس د دې دپاره چې دا ویښتې کولو نشي یو غلطي دا کوي چې دی قرباني مسح کوي نو د اسکاف د پاسه کوي دا سخته ګناه ده چې کله هم نه مسح کوي اسکاف به بالکل کولو کې او یا به دننه لاس وردننه کي او د ویښتو د پاسه به لاس راکېږي دویمه غلطي دا ده چې ګوره دا تندې دا مخ دی دا د مخ حصه ده دا د مخ څه ده جي حصه ده دا ننګي د مخ څه ده حصه ده دا زنه دا د مخ څه ده حصه ده نو زنانه اکثره چې اسکاف په سر کړي دې ځای ته را رسولي دا ډېره خطرناکه غلطي ده ګوره چې دې ځای ته دې را ورسولو خو تقریبا نیم وخت یې څه کړه پټ کړو نو زنانه دا په دې خبره باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ویښته ختمېږي دغه ځای کې پرده ساته خبر باندې پوه شو که نه چې د ویښتو نه لاندې چې کومه کولو تندې دی هغه پکې نه پټېږي ګوته نیمه سره نیمه پټې شي خیر دی خو چې زیات پټه نشي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة